تاسو الله حرم ته ورسئ عمره ادا کئ نو بیا به تاسو مکه مکرمه کې خپل ژوند داسې تېروئ لکه څنګه چې دلته کې خپل ژوند تېروئ. د حج د مسائلو د شروع کېدو نه وړاندې یو مسله خو دا ده چې په کومه ورځ باندې تاسو ځئ او د پېښور د ایرپورټ نه ستاسو تللي نو د پېښور په ایرپورټ کې به مونځ پوره کوئ، سفرانه مونځ به نه کوئ. په کوم ښار کې چې یو مسلمان اوسېږي او دی په سفر روان شي نو چې کله دی د خپل ښار د حدودو نه بهر شي بیا به یې سفرانه مونځ شروع کوي او چې تر څو پورې دی د خپل ښار د حدودو نه بهر شوی نه وي د هغه وخته پورې به دی پوره مونځ کوي چې بهر شي سفرانه به شروع کړي. نبی علیه السلام چې کله حج ته تلو د ماسپښین مونځ یې د مدینې منورې په ښار کې وکړو 4 رکعاته پوره او بیا چې کله میقات ته را ورسېده ذوالحلیفه الله دې موږ تاسو ته بیا راښکاره کړي نو بیا یې په ذوالحلیفه کې د مازدیګر لمونځ 2 رکعاته وکړو. حال دا دی چې ذوالحلیفه د مدینې منورې د ښار نه 6 یا 6.5 کیلومتره لرې ده، خو په هغه زمانه کې ذوالحلیفه د مدینې د ښار د حدودو نه بار وه، ښار غونډ ورپوهې. دلته کې هم مسله دا ده یو وخت داسې و چې د پېښور د ښار د ایرپورټ د پېښور د ښار د حدودو نه بار و، نه حیات آباد و نه د یونیورسټیونه دا یو شی نه. په هغه وخت دا حکم و چې د پېښور ایرپورټ ته به چې څوک ورسېده نو سفرانه مونځ یې شروع کړه ځکه د ښار د حدودو نه به بهر شو او اوس ایرپورټ بالکل د ښار په منځ کې راګیر شو، لہذا مونځ به پوره کوئ. بیا چې کله جدې ته ورسئ په جده کې به مونځ قصر کوئ، 2 رکعاته به کوئ. د مکې مکرمې ښار ته چې ورسېدئ نو تاسو سره به ټیکټي چې په کومه ورځ تاسو ورسېدئ نو د دغه ورځې نه مدینې منورې ته د تلو پورې څومره ورځې دي نو که 15 ورځو کې دننه ستاسو تلل مدینې ته و بیا د مکې په ښار کې تاسو مسافر یې او که نه چې په کومه ورځ ورسېدئ د دغه ورځې نه هغه مدینې ته د تلو د ورځې پورې 15 ورځې یا د هغې نه زیات ستاسو سټې وه ایسارېدلو بیا تاسو مقیم یې بیا به مونځونه پوره کوئ. مکه مکرمه کې هغه مسافر سړی چې دا مونځ 2 رکعاته کوي نو دا په هغه صورت کې چې ځان نه کوي او یا یو څو مسافر راجمعي
امام هم مسافری او مقتدیان هم مسافری جمع کوي نو 2 رکعاته به کوي لیکن چې مسافر مسلمان په مقیم امام پسې مونځ کوي نو بیا د سفر اعتبار نشته بیا به دې پوره لمونځ کوي په مکه مکرمه کې څوک ځان لمونځ نه کوي هر سړی حرم ته ځان رسوي نو که تاسو مسافر هم یئ خو چې د مکې په امامانو پسې لمونځ کوئ دا لمونځ به پوره وي بعضې ملګري دا تپوس کوي چې موږ خو مسافر یو نو نیت به د سفراني کوو که غیر سفرانه دې خبرو ته پکې حاجت نشته بس 4 رکعاته لمونځ دی 4 پکې کم ملګري چې د پېښور نه یا د اسلام آباد نه داری که مدینی تفریجی مدینی تفریجی نو په مدینه منوره کې عموما اته ورځې او یا د هغې نه کمې ساري دي زیات نه نو د مدینې منورې په ښار کې چې ډایرکټ د پېښور نه مدینې ته لاړ شئ دا اته ورځې به تاسو مسافر یې کم مزم چې ځان له کولو او یا مو په خپل منځ کې جمع کوله نو بیا به تاسو قصر 2 رکعاته به کوئ سفرانه او د مدینې منورې په امام پسې مو چې کوم لمونځونه کول نو بس هغه پوره دي د مسجد حرام یو لمونځ په ثواب کې د 1,00,000 برابر دی او کم لمونځ چې مسلمان د مدینې په ښار کې په جمع سره وکړي دا په ثواب کې د 20,00,000 لمونځونو برابر دی نو چېرته 1,00,000 او چېرته 20,00,000 څومره فرق دی نو که چېرته انسان دی اکثر دا پیښیږي اوده پاتې شوي لیټ شوي او د مکې مکرمې د حرم او یا د مدینې د حرم لمونځ درنه لاړو نو هغه لمونځ ځان نه مه کوه دو درې ملګري رايوځي شي او یو پکې امام شي او دا باقي پکې مقتدیان شي او په حرم کې دغه لمونځ دوی په جمع سره وکړي دا نه چې د حرم په امام پسې لمونځ په 20,00,000 وکړي او چې ځان له دې وکړو په 2 کسانو بیا به په 20,00,000 نه که ځان هم په خپل منځ کې وکړلو نو جمع شوه او د جمع لمونځ د حرم هغه په 20,00,000 برابري د مدینې منورې د حرم یو لمونځ هغه د 1,000 لمونځونو برابر دی د 1,000 لمونځونو یو حدیث کې 50,000 راغلي دي خو دغه حدیث کمزوري دی صحیح حدیث هغه دا دی چې د مدینې د حرم یو لمونځ هغه به 1,000 دی د مدینې منورې حرم کې هغه لومړنۍ شطرۍ چې کومه روضې طرف ته نږدې ده د هغې په تندي هم دغه حدیث لیکلی دی چې د مسجد نبوي یو لمونځ د 1,000 لمونځونو برابر دی او چې په جمع سره دې پکې وکړلو نو بیا دا یو لمونځ د 20,000 برابر شو نو که په مدینه کې مونږ درنه کله پاتې شو نو کوشش دا کوه چې په کمره کې مه کوه حرم ته یې ورسوه او په حرم چې یې کښېنې بیا په جمع سره وکړه
بعضی علماو دا مسله هم لیکلې ده چې دا 1,00,000 منځونه صرف په دې جمعات پورې نه دی خاص، بلکې د مکې مکرمې د حرم چې څومره حدود دي، د حرم په حدودو کې دي چې کم منځ وکړلو نو هغه به د لاکو برابري، او چې په جمع سره دې وکړو نو هغه به د 20 لاکو برابري. مکې مکرمې ته چې کله تاسو ورسېدئ او عمره مو وکړه نو دا باقي ورځې هر حاجي آزاد دی چې څومره عبادت کوي، کم عبادت کوي، هیڅ پابندي ورباندې